یو سړی په حالت د غربت کې حج وکړي بیا مالدار شي بل حج پې نشته دا پرون هم معلوم غریبو چاولېږه خیراتي حج لا زه داسې ووایه چاولېږه خیراتي حج له حج یې وکړه یا هلته مزدوري وکړه او حج یې وکړه وروسته وله ډېر مالدار دی بس دوباره حج پې نشته په ماشوموالي کې پرون ما ویلي حج وکړه بیا وروسته بالغ شو حج پې فرض دوباره دی کوي کمال د یتیم وي او خپل خپلوان ورله پرې تجارت کوي زکات نه پرې ورکوي او که ونه ورکړي نه نشته دغه مسله ده د غیر مکلف دی نفلي صدقه کافر له ورکولې چې که نه او دپاره غرض ترغیبا د کوم قسم دم غوښه خوړلی شي او کوم قسم د کفارو د جرمانو د هغې نشي خوړلی او چې کوم هسې وکړي لکه په حج کې یا په عمره کې نو د هغې خوړلی شي د دوکان دې نشي خوړل بل نو خلک غریبانان به کوي د دوکان وغیره کې ایډوانس چې نصاب سره چې زکات پېشته چې نشته ایډوانس دوه قسمه دی یو هغه دی چې تا هغه سره امانت یې کولی واپس به یې اخلي نو په هغې کې به خامخا ځان پیدا کوي او ستا بل دی هغه نشته پتا دی یو هغه ایډوانس چې په کرایه کې دې پیشکي ورکړي دي د هغې مالک هغه د دوکان مالک دی اوس هغه د هغه ملکیت کې راغلل هغه چې زکات ورکړي پتا بیا نشته د درځي استریانې ماشینونه پرې زکات نشته کوم سړي خپلې ښځې ته طلاق ورکړي وي او بیا خپل ښځه ساتي او دې سړي مړ شي دغه زامن میراث وړي شي او که نه که په یقین سره معلومه وي چې دا د زنا پیدا دي نو بیا خو دې میراث نه شي وړي او که په یقین سره نه معلوم نو بیا خو دې وړي شي البته د فراش بعضې وخت کې یو طلاق ورکړي ته په ګمان د درېو کې درې به نه ورکړي او که نه په یقین او د ګواهانو سره معلومه چې دې طلاق یې ورکړي او د هغې نه پسې بغیر د هغه طریقې د حیلې نه ځان سره ساتي او کوم بچي پیدا شي دا د زنا بچي دي دا د مور نه میراث وړي پلار نه نشي وړی ورپسې انشاءالله یو کس عمره وکړي په هغه باندې حج واجبېږي او که نه صبر کوه دا مسله دې راروانه ده مخکې ده وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو عبد النبي قال اخبرنا مجاهد غسل الخلوط قال مولانا صاحب په دې د ټولو علماء اتفاق دی چې د احرام د نیت زه به احرام ووایم احرام هم دې څادرونو ته وایو احرام دې څادرونو ته وایو خو په حقیقت کې احرام په ځان شي حرامولو نیت ته وایي تاسو پوهېږئ نیت د عمرې نیت د حج هغې ته احرام وایي ځکه په ځان یې څیزونه چې تا له مخکې نه حلال و حرام کړل او دې صادرونو ته چې احرام وایي اصل کې دا د احرام صادرونه دي نو مجازن په اطلاق کېږي پوه شئ نو احرام نه پس په دې د علماء اتفاق چې دې به خوشبویي نه استعمال او که خوشبویي پورې کړله نو بیا مولانا صاحب په ده باندې جرمانه ده که د ربع د اندام باندې خوشبویي پورې کړه ربع د اندام یا د ربع نه او یا د ربع نه زیاته او په دې خوشبویۍ باندې یو ورځ تېره شوه مقدار د یو یا مقدار د لیلې دم به ورکوي او که د مقدار د یوم او د لیلې نه کمه وه بیا صدقه ده صدقه همغه په حکم 2 کیلو دي او که د ربع د عضوې نه کم باندې خوشبویي پورې کړله نو بیا مطلقا په هغې باندې صدقه ده په دې خو د علما اتفاق لیکن د دې احرام نه مخکې خوشبو پورې کولی شي کلی شي پورې کولی نو علما لیکي په دې د ټولو علما اتفاق دی چې د احرام نه مخکې به خوشبو ذات الجسد نه پورې کوي ذات الجسد هغې ته وایي چې د هغې جوسه د احرام نه پس باقي پاتې وي هغه نه پورې کوي او غیر ذات الجسد مسنونه ده د احرام نه مخکې غیر ذات الجسد مسنونه ده سنت ته پورې کا ولې احرام نه پس به د نه بوی ځي بیا نه غسل کولی چې نه صابون مګلی شي نو مخکې نه خوشبو پورې کا خو ذات الجسد نه ذات الجسد پېژنې څه ته وایي که تیل دی ومګل په سر کې نو دا ذات الجسد نه دی ګورې خو ختم شي د هغې برېښنا ښکاري ذات الجسد پېژنې جثه لري خو سرمن راکړي تیل دی ومګل د هغې سرمن جذب کړي ویښتې جذب کړي جسد یې نه پاتې کېږي اثر یې پاتې کېږي یو جسد پاتې کېدل دي بل څه پاتې کېدل دي اثر د سپری اثر پاتې کېږي یا دا موږ کوم خوشبو په دې سر کې لګو د بوتل نه بوتل دلته په سر باندې راکړي
شي پکې لګېدلې که نه کمر دکې دلته راکړه هغه غونډې شوي پکې که نه دلته راکړه یا سپرې وکړو د دې اثر باقي دی جسد نه دی جسد لکه مشک پورې کې جسد لکه عنبر پورې کې عنبر جسد دی زه یو ځل په مکه مکرمه کې روان جومات ته داخلېدم په حرم جومات ته یو سړي فکر راغله تقسیمولی یې یو له ورکول بل له ورکول بل له ورکول بل له ورکول داسې فکر وي لکه زمونږ دا څه ورته تاسو وایي چاکلیټ پلاستیک کې بند دي که نه اعلی چاکلیټ داسې دوه ګوتې چې کوي پلاستیک کې بند دي دقسې چاکلیټونه یې ویشل په پلاستیک کې بند یو له ورکوه بل له ورکوه بل له ورکوه چې ما څنګه وکتل چاکلیټ ما کوله په خولې ته مې واچو یاره چې چک مې پې ولګاو په خوله کې که نه سلک خو مې تېره شو داسې سوزش مې په دې خوله کې راغی دومره سوزش چې زه نشم ویللی ما مړ شوم شونډې مې وپړسېد او باقي مې وغورځول خدای داسې چاکلیټ چې لاړم لاندې غسلخانې دي بلکل هغه داود سره خوا کې غسلخانه ته لاړم چې لاړم اوبه مې راواغېستې په شونډه مږه په غاښونو مږه په شونډه هلته مسواکونه هلک خرڅول هلته خرڅۍ واړو مسواک مې چې راواغېست هغه مږه خو دا شونډه مې داسې وپړسېده جبر مې وپړسېده خدای داسې په جنجال ورغړۍ مې مخلې بېرته ته پریشانه شوم بس بیا مې زر یو کار وکړ زه راووتم هلته بن داود کې هلته د دارو دوکان دا ډاکټر هغه نه مې الرجي ګولۍ راواغېستې ښه مضبوطې تېرې یو دوه ګولۍ مې واچولې د الرجي خیر یو ډاکټر دوه پس ورو هغه سره کم شو ماسخوتن خو بیا بلکل هغه سره نو خو په سر مې درد و سترګو باندې ډېر بېرته بیا مې هلته ډاکټر صاحب ته وویل بیا ډاکټر صاحب دغسې دغه دی ما ته وایي چې مولي صاحب تا پسې خو زه شاته در روان ته بیا څه شوې ما وی ما له خو سړي چاکلیټ راکړه ما ته چاکلیټ کم دی او نیکبخته وي تا پسې زه وروسته را روان وم ما له یې راکړه وایي ته مې بیا کتې او ته مانه غیب شوې مې دا څه وي دا خو عنبر و دا عنبر تا څه کړل موږ له خو احتار وکړ موږ باندې اور بل هغه سره جیب کې او ویستل یاره چې ناشنا خوشبو خو ما نه بوی ته مې د چاکلیټ کې بوی دی مې د چاکلیټ کې بوی نه شو باندې هغه عربي تقسیمول قیمتي عنبر ډېر اعلی عنبر قیمتي او موږ وایو چې چاکلیټ ته وړو بیزان وکړو مولیا غریبه سادهګۍ دی عنبر په سترګو مونږ دي ډاکټر صاحب سره ډېره موده وبیا لږ به تر وستل اماره به باکل او موږ پوره کړ بلا خوشبو براته حاصل د مسالې دا چې دا خوشبو ته کومه خوشبو وي تاسو جزا نو دا خوشبو یې نه پوره کې دا وجود د افغان نه بس باقي پاتې کیږي او چې غیر دا څه سری او سری د پاتې کیږي دا مستحب او بس نو به حق به خوشبو نه پوره کې دا خوشبو طریقه نه دا وایي اصل د خلوق او د پوره کې خلوق او د جسد درې سره ته درځي ولې که اثر پاتې خیر د دې جسد راځي صدرې په تو وینځل د خوشبوئی اثر نه ختميږي او جسد پر راځي جسد او اثر باندې څه شي نو مخکې دا حين يوحى فجعزانك فبين ان النبي بعزانه ومعلوم نفر من اصحابه جاء رجل فقال يا رسول الله كيف ترى؟ دلك هذه فحق رجل احرم بعمره احرم دا مطلب دی چې نیت یې کړی دی اراده یې کړی ده ته مې وی اراده یې کړی ده تبلیغان ولا نه کول مخکې ده تبلیغان مې راځه خو ګپ شپ دی سم موجود نه کې یو سړی براته پاتې دا او کې ناشته ده پاتې دا او کې ناشته ده هغه مقرر وځي مولا ته ویل ته ولې کې نه پاتې ویا غټه کې را نه یې شو وسته وی او ټکی درانه یې شو وسته بیا تبلیغ ولا چې یو کار نه کوي او وی کومه تبلیغ ولا چې یو کار نه کوي او کومه هغه ټکی را نه یې شو وی اراده وی هم دقه ورپسې شه وی په خبره کړه نو ورپسې شه تاسو په سم اراده کوي ورپسې شه احرم بالعمره نو دلته متضمن شو معنا د اراده نه رجل احرم اراد وهو متزمخ بطيب ذلك كالكل بخوش ميسا والتزمخ نمالوي جسد في بوغده فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم جاء الوحي ويعلى تمنى كده وكذا ذكر رسول الله مبارك بنويه بحالة كل سنجوي وعمر الإشارة في على فتراشا أخورا لتوحي بذات عند الإطلاق على
فنبي السلام عن صوبه بالطبع قد تذل به وخيمه فأدخل رأسه على خيمة الوزنك وإذا رسول محمر الوجه يغيب صوبتك بالسعقان عليه هذا وجه أثر ثم صوبت كشفات فقال أين الذي سأل عن العمرة رسول جباء شريباته فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات لمناسبة تبعشه اوس د نیت کړي اراده کړي خو څه نشته او که نیت یې کړي وي نو بیا خیر دی دا یو شپې ته ونه رسېدل دا معمولی غوند دی مثلا هم نو خبر او معمولی غوند دی او وانځ عن تجربه نه ده ځکه ګڼلې جامه بنا شي واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك او که سوالو کې چې حج کې عرفات دی منا ده مزدلفه ده عمره کې خدا نشته جمرات دي نه مراد نه ممنوعات ته احرام تجي فحج كده كم تزون نزال ساتي عمره کې ودا غیر نزال ساتي فقل يا ذا اراد الالقاء حين امره ان يغسل 3 مرات صفائی مراد روي او صفائی مراد يعني خير صفاقه فقلتي به الاحرام وما يلبس اذا اراد جامو خبر ده تقوم كما جامه ګندلې بناته في كل عند الاحرام ګرماوي د احرام مخکي غیر ذات الجسد استعمالول شي وما يلبس او شي به اغه اذا اراد اجو حريما ويترجل سرب بومس کی وجہ تیر پر پوری کی وقال ابن عباس يشم المحرم الريحان ريحان خوشبو وبيوني ريحان وينظر او بعض العلماء في مكروه تنزيهنا وينظر في المرأة الشركة ويتداوى بكل بما يأكل الزيت والثمن كنت خوشبو ينيق وري وقال عطاء يتختم قد ما جولسي ويلبس الهميان هميانه بيجنه كنا دلتا بذات كلا كي هميانه صادر بكلا كي بالكل تاجولسي وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب لقيت ثوبة على الإمام على ثوبة بعد الله كلكي ولم ترى عائشة بالتبان بأسا أو عائشة جانجي بعد باس جانجي بجنة نيكر وخلو دفارة خلو جانجي جولي شي نيكر جولي شي قريبنا شي قال عبد الله الذين سوق مراد التبان للذين أغي خلق دفارة يرحلونها ودجها چې هغه سړي کې اغید هغه حوزه کټا کوي ورته کوي حوزه پیژنې اجازه هغه ضروري وي جایز دي د عائشه خپل تفاوت دي تاخذ لپاره جایز دي ولی ځکه چې هغه حوزه کو تقیس تقیس وخت جامع ورغورځي اکثر ته لن ورغورځي او ګران کار دی کنه هغه ته تاسو اجازه ته تاسو اجازه دي اچوي تاسو دا نه ورغورځي اجازه ورغورځي چونی لیکن موارد د عائشه صدیقه موقوف روایت ته په حق د خذو کې منه په حق د رجالو کې نه منه ولې حدیث مثلا موجود مرفوع لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل او طبان یو نوع د سراویل دی او قمیص ممنوع دی نو سراویل موږ د حدیث مرفوع موجود دی رضی الله قول په مقابله د حدیث مرفوع کې حجت نه واقع کیږي شابه دی کویږي طبان سراویل د قصير الله اکبر طبان څه دی سراویل د حکم یو دی او د سراویل مقصد څه دی عورت پټاول او طبان سره عورت پټیږي نو ما سره حدیث مرفوع موجود دی څنګه د حدیث مرفوع په مقابله کې په موقوف روایت باندې عمل وکړو او په حق تاخذ کې وسره معنا شابه دې او یو بل نقطه ده عیني لیکلي دي چې دا ولا تر عائشه بالتوبان بحثا دا د خذو د پاره او کله وروسته خبره راغله دا خو د امام بخاري خپل تشریح ده خو حجت نه دی قال ابو عبد الله تعني للذين يرحلون هودجها العائشي قول كده امام بخاري وايا امام بخاري تاخذ عائشي صديقه قول نه ده تاخذ امام بخاري قول تاخذ عائشي صديقه قول نه عائشه کو اقوي لم تعى عائشه بالتوبان بأسا نظام من ذلك لپاره یاد ده بس خبره جانګي دي ماته چې اول څه محفوظ شي او مولانا ته مقدار پیدا ګندل جامه د سړو د لپاره ممنوع او د ګندل په مقصد ځان کوي تا ترمذی کې بیان نه کوي کوم مسائل دل ترا چلته التراجل دلته درته ګندل هغه ته وایي چې یو ازوی د لپاره فټ ګندل شي وي لکه ټوپه ده د سر د لپاره فټ ګندل شي یو ازوی د لپاره فټ ګندل یا لکه جانګي شو فټ ګندل شي پرتوب دې فټ ګندل شي دستانه ده د لاسو د لپاره فټ ګندل شي او کله یو ازوی د لپاره فټ نه ګندل شي یا لستونه دي فټ لستونه دلته واچو فټ ګندل شي دا باندې استعمال یا بعض خلکو د خپل خوږی کی کونډه نه قبل څنګه راو ورته دا دی او ازوی د لپاره فټ ګندل شي
او که فټ نه ګنډل شوی لکه یو صادر دی او دوه تار دوه ته صادر دوه ته پیژنې کنه اوس خو نه په خوا به دلته کې دوه پریمیاس کې به ګنډل دا خیر دا یو اندام د لپاره فټ نه دی بعض خلک ناګنډلې صادرې اخلي چې بالکل ګنډلې دي نه پروا نشته هېڅ پروا نشته که دوه د یو ځای کړل او دې ګنډل دا خو د یو اندام دپاره فټ نه دي ګنډلې شوي بیا بعضې خلک د احرام صادرونه واخلي نو دلته کې دا غاړې ورته نه ماتوي وي ناګنډلې غاړې نه ماتوي ورته وي ناګنډلې په تړون کې دي ناګنډلې دا معنا نه ماتې کړه دي څه د ګنډلو نه کوم یو مراد څه شابه سي چې د یو عضوي دپاره فټ ګنډلې شوي او که د عضوي دپاره فټ نه ګنډلې شوي لس ټوټې خو یو ځای کړه پروا نه ده پنځه خو یو ځای کړه دغه او بعضې خلک سپین صادر مستحب دي واجب او فرض نه دی دې صادر کې ته حج کولی شي دا نه ته پوهېږي په خپلې مطلق سپین دي سپین خو مستحب دی څه واجب خو البتو من ثيابکم البیض واجب نه دی فرض نه په دې کې کولی شي نو زمونږ خلک یو څو غلطۍ کوي هغوی په بازار ته ځي او د احرام صادرونه اخلي ناګنډلې ښه دویمه غلطي دا کوي چې هلته کې خپې برمنډې ساتي خپو باندې به دا ګیټۍ به پټی ده دا ګیټۍ کعبې دا ګیټۍ دي که نه دا به نه پټی او دې ته هم کعب وایي په عربۍ کې دې ته هم کعب وایي دی به دا به نه پټی دا به نه پټی په سپلی کې دا چې سپلی به نه اچوې چې دا کعبې کعاب ثلاثه پکې پټ شي نو صادر په خوا چولی شي نو په مینا کې په عرفات کې خلک ملاستي نو داسې صادرې په ځای نه چولې داسې یې چولې خپې هم ترې بار کړي او سر یې بار کړي ولې خپې به نه پټی هلکه کوم کتاب کې راغلي چې نه پټی نو چې کله غریب وده شي نو په احرام کې به مونږ نه پوهېږو زمونږ عادت پوره دی که نه نو چې وده شي صادر هم پرې وبهېږي احرام هم پرې وبهېږي نو ټول باجا پاک ټول باجا پاک دی وکړي ټول به صحیح شه پټول جایز دي په صادر کې مخکې فرمایي ما تصنع بقوله قال ابن عمر يدهن بالزيت زيتون به پورې پورې کول په حرام کې فذكرته منصور وي فذكرته سفيان وي ما ذكرته هو دا منصور له قول لرا لإبراهيم تا وقال ما تسمع بقوله الحديث فكما ما ترفضت حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كأني أنظر إلى وبيس في بريخنا دا خشميتا ثم فارق دا نبي عليه السلام في جريب محرمه احرامنا محكي بي خشمي بريسار كي ولا ما هو مقل عائشة صديقة وي احرامنا فقد بي بريخنا فكي اختار يدل هذا عبد الله بن عمر فريد دا حديث باتر موجود دي فكي احرام نه پس خوشبویا تیل باندې لګي خوشبویا باندې نه لګي دې زمانہ کې ګور زمون دا شړشم ملشم ټول خوشبویا دي تبي خوشبویا نه پورې کا او که خوشبویا تیل نه پورې بالکل او د احرام نه مخکې پورې کړه دی وبیس پر احرام نه پس محرم او منتبه کاری ده مخکې دا بس احرام لپاره چې حين يحرم اراده به هغه د مخکې به پورې کول غیر ذات الجسد ولحله قبل ان يذوب لحله بعد حله نو چې جامع رمي د جبريل مقللا او جامع دي سحر دي مطا او سر دي اخرى وجامع دي واغسته طول هر څه حلال شو خوشبوئی وغيرها بغیر د بیبي د لونه شابته ملبدا ستوي دا یو قسم دارو دي په سر کې واچي دا هغه خوشبوئی نه دي هغه دوه فائدې دي یو خدا چې سپګي نه کیږي په سر کې او زموږ فائدې دی چې هغه د وختي او بل کړه اون خلای او جنگي هغه دا فائدہ ده دا وخت خوريږي نه ځکه په احرام کې بیا ګومز وهل ډیر ګران کاری ګومز خو ته نشي واخلې نو په سر صادره جوړ شي نو وخت خوريږي نه پونه جوړ شي نو چې سر وخت غټي هغه ته مشکلات دي نو دا تلبید یو قسم دارو دی هغه ورته واچي نو یو پکې سپګي نه کیږي بس خوريږي نه هغه خوشبو نه دي دا جوړ شي شابه یو هلو لبیک به په حال کې مولبین چې تلبید کوونکی او جواب اوس تیرا خبره شابه
بخیر جو تھا بیدا وغیرہ تفصیلات میں رسول ہوئے ہاں ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول لا يلبس القميص ولا العمائم ولې دا پټکی چې وې سر دې پټو سر باندې پټه سر په ګندلې نشي پټولې بنا ګندلې نشي پټولې ولا السراويل ولا البرانس بيجن دا بورنستا هغه کوټ کمیس ته وې چې پټ دا ټوپه وسره د جلد ها په دې سر باندې ټوپه راوړی بورنس ګندل ولا الخفاف موزي خلق موزه کول په استعمالي وشي دا ګورې څنګه خلق کمیس ته مچول شي خلق پرڅو مچول شي ولا أحد يجد إلا لا يجد نمني نعلين فليلبس إلا أحد لا يجد نمني نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين فتقول لك يا كعبين بنفرده أو أسفل الكعبين وصلوا بعد خلق الدرس كتاب واجد الفجر أفرادو كي بنفرده حديث بكي وخان إذا كعب الباربه هو متبادر كعبين دقة ديكي تزلان لذكر كعب بخبرك كارك دغه چې د لاندې کټ کا هغه خپل ښکار کیږي مخکې دا او دینه معلومه ده چې په پیل کې دوی ګورای مزل تا حجونه پتی کړي مخکې دا ولا تلبسوا دا هغه موږ جرابو ولا کې دا خبره کړې په پیل کې په باقاعده مزل کېږي حج پتی کېږي 30 کیلومتر مزل په یو طرف نه دی جبل طرف نه کېږي ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران واورث ولي زعفران جسد ولا یا دا ګلابو اوس خو دا ګلابو اثر دی هغه په ګلاب په پاسه پورې لیک چې وته ویږي پورې ده قال ابو عبد الله يغسل منه راسه تنزلش ولا يتقمن بنبه ولي بيختبروا بيختبروا باسه ولا يحك جسده سجسد نه کوي خيري بدا نو مکروه دي جسد دراو خيري بدا بوله رسول الله بارنا تقول كم حديث بالتدي الشعير الطفل الثري ببري او طفل بدويه ويدي ويلقي القبل سر مسبق التشي او جسدنا وجسده في الارض یا په جسد کې رسبګي شي هغه تستې شي پس مکه غرزول شي ورپسې شي او بالکل او تعالی سورې دا تر بل ماده شاته کې نه وه ها رديف عليه السلام عرفين المزدلفين پور ولا ارتداء ثم أضاف الفضل المزدلفين من أنفور دوار مويكي لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جبرة العقبة جبرة العقبة ستوي لكي في زمانة جودا غر شيطان ہوئی آغا زمانة کی غونڈے واسا غونڈے ختم شوا تاغی غونڈے سر خواہ کی وا دا جبرة کا جبرة العقبة ہوتا ہوئی کدین شاتا دا مدینی دخل قصر رسول اللہ مبارک بیعت ذکر بیعت عقبة ہوتا ہوئی واسا غونڈے نشتا ختم شوی حکومت ختم کر او تا اختر پر پلوبه ورځ باندې د یو جبر وشتل باس پدغه بل نشتا او لبیک دې سره ختمېږي دې حرام دې تل لبیک شروع شو کله به لبیک ختمېږي یا رب دې جبر عقل باس دې سره لبیک شو شابه ولا بيت عائشه الثياب المعصفره مصبوغ معصفر دا چې هغه بوی د عصفران څخه زیات را معصفر څه معنی شابه دې زيادة مورد وهي محرمة وقال لا تلقى مخضبا لسام روبا فمقنا شيء لسام روبا مقتك ولوي تكسر خبرها او بلکه عائشة صديقة رستوي اوس بدل راشي فلا ويكي سري براتل نمون بدل لسام راحكتك دا بمراحكتك او چې سړي بدل کوچت پکړ نو اوس نن سبا یو قسم ټوپه خرڅي دلته چت لري چت لري دلته یو شی لري نو هغه باندې لسام ور واچو نو مخنه به لري وي او پرده باندې راشي او کته وی چې لکه دا په حدیث خلاف ورزي دا په دې کې آثار څه صحابيات په دې کې آثار د صحابيات څه چې هغه بدل ته دکی ور کړیو دکی او باندې د پاتې به لسام لري ځکه دکی ور آثار څه صحابيات او زموږ دا څه وي زموږ دا وی مړې بس په دې په ور واچو نه دا خبره چې پړې په ور واچي ورورو خور دي دلته ټول ورورو خور دي اسم نشتا
جرور وقول دا نکاح ورجیتا مخی دران ولا تبرقعوا برقبا نفسري بمخفك كركلات الورقع ولا تلبسوا صوبا مسبوغا بورس سلي خذ دوار ممنوع او نزعفران قال جابر لا ارى المعصب في بربر مخبران كذا اذكراني لما اويت زرا ويقول سلي خذ دوار ممنوع ولم ترى عائشه بعثا بالحلي قال يتولي شخذا والصوب الاسود والمورد غلافرا والخوف للمرأة وقال لا بأس أن يبدل ثيابه جامع بدله لشخص سنة إجابته وإن قال حدثنا محمد بن أبي بكر وحديث قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا وسلم قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ترجل الرجل تشوي واتهم تليفون ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينع عن شيء من الأرضية والأذر دينها من الرداء وغير إزارة كل شيء إزار نلن دستپرتوت پدے ویلہ دا کبیر پدے انتر بتا مگر مزعفر بنکے کم مزعفر التي ترجع على الجلد جي فصر من رنگ فريدي ورا لون شو كنا رنگ فأصبح بذي الحليفة صباك داخل شو ركبا راحلته شبابك كالدا وصباك روان شو ركبا راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه رجاء دور إذن البيداء كي تلبية ويلي يا ديدي نتطبيق ماذا تقوليه وقلد بدنه وبدنة مفرد بدن جمالا والبدن قرآن هيكي في الله وبدنة بنوه اغا مفرد بفتحتين دي بدنة داخل تقليد وقال كيبيلون واتول ولي سبقوا ذيك مثلا رواتها وذلك لخمس بقين في نزل غير فاتو فقدم مكة ل4 خلون من ذي الحجة نصور لبلاغة ريفي في نزل ذي تيدي أو سلور ذي الحج النهر وذي سفر بلاغة فطاق بالبيت لبيت الله توافقه وسعى بين الصفا والمروة أو الصفا مروة سعي وقللا دا مولانا بزرطان الاستغوار ذيك بلاني في قارب بيو توافق تدوه بطي دو صاحب کوي چې یو بکې زبدا غوارم دا رسول الله مبارک لوبي څنګه طواف وکړ صحیح وګورئ لوبي څنګه وکړ طواف وکړ دا ځان سره مشهور کړو تفصیل سره روانه ولم يحل من اجل بدنه ذاني حلال نک زکه صاحب وساو کوم سره چې صاحب الهديه دي ځان سره تاویل وستوي نو دې بدن نه حلال په عمره کې ځان نه حلال کله بدن حلال اذا حج الفارش نور تفصيل لا رواد دي للخبر كوا لأنه قلدها تتساوته قال كيف بدنا تساوي الرواد وبالقارنة دو وجه دان دا آدم حل يو ساوي رو سيدي بل قارنة دي مش قارن بدنا حلالي لعمرنا بس حج نفارق ذنب حلالي تفصيل سبار رواد دي خان او بل دادي چې د سارو سایقول هدیم دی رسول الله مبارک چې ځان سره هدیه بوتلی ځان باندې حج هدیه لکه هدیه به علی حج نفارق ثم نزل بأعلى مكة عند الحجول وهو مهم بالحج يعني إذا حج كله إيه لازم نقول يا رسول الله مبارك قارئ لك متمتع إذا حج ندشي كله بجي العمر نزل فارق إذا حج نسبقي لازم مهم ولم يقبل الكعبة بعد توافيه بها توافيه بها ندشي شوي حتى رجع من عرفة إذا عرفين راغب يا ورمزيشو نزول توافيه دو كان يا عرفين رجع توافي جارته دا طواف د عمرې دی هغه طواف د چا دی زیارت شو ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة لسمع به شبه واپس راغب بين وامر اصحابهم يطوفوا بالبيت او تشاسب سائق الهدي نو باقي دی طواف وکړي وبين الصفا والمروه ثم يقصر من رؤوسهن فرون قصر کې ثم يحل ذات حلال کې ودا چاته لا اډر وکړو اذا حلال کې د عمرې نه پس لمن لم يكن معروف بدنا اجازه را بدنا نو الله لها چې به وتا شوې کوئی شي په دا برازي وسو چې څوک سائق الهدي نو هغه ته وزن حلال کې خذل مرزه عمره او شوا حج لبا فاصل د الحج کې او چې څوک سائقين د هدي او هغه منع کړ ومن كانت معه امراته فهي له حلال او في مولا حلال دي او صيام مولا حلال دي فخبر ورسېده حدیث نه اوسو مسلې معلوم شوه یو دا چې رسول الله مبارک د حج نه کړ بیا دې دې معلومه شو چې څو طواف وکړل دوا یو طواف چې راغی د عمرې او بل حتی رجع د عرفات
جوشو دریم سوی چې کم سایق الحج دی لکه رسول الله مبارک نو هغوی ځان حلال نه کړي چې عمره وکړله حج نه پس به حلالېږي او چې چا سره هدیه او بدنه ني نو هغوی ته یې وایي طواف د عمرې وکړي او ځان حلال کړي حلال کې څنګه هیڅ خو پورې کولی شي بلا ورته شي تر اخرى جامع دې بدل کا په اصل د الحج بل حج نیت وکړي دا مسله سبا راوړم ان شاء الله شابه دې او تر سبا پورې شپه پکې تیرې کی شابه او دا شپه څنګه تیرې چې صحابه او تر جمع رسول الله مبارک ورته شابه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما اصبح بذي الحليفه فلما ركبت واصطبت به اهله دي راوي دخل يجري ها والله كثير ما اقول لك انا يموت بس لبيك وي چې بیا ساروي ته خاطر دی لبیک وي چې پیدا خرڅ او خد دی لبیک چې چالو دې کوم اورل لري غیا نو په حاشیه ته دې کې تفصیل لا توضیح انا سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يشاء ان صلى الله عليه وسلم سفر شروع کړه چې حدود رسول الله سفر مونږه او استغفر الله شابه فحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي سعيد عن سليمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتقوها اتى العبد بن حيث عليه وسيقوم ويتركون جميعا باب الترك هذا هو المسيح سمعتهم بعد يوم ضروري مطلع صلى بالمدينة الظهر 4 وعقل فضل الحليفة كده وركعتا وسمعتهم يصرخون بهما جميعا سبب لبيك بحجة وعمرة لبيك بحجة او دا كده اواز دوار يوزي كده قريب دوار يوزي كده سي دا من قريب رسول الله وبارك قريب امام بخاري دا قرار لبيك بحج او كي يوصلي متمتر وكرا او دي دا عمرين يسوكي دا حج نوكي لكي وبلار دخلنا غير اختياري وتلبيك بعمرة وحجة قارب شو وجه قصدن دوارا يسي قارب ده منتقى دليل سبب دير من ذكر على وارد شباب وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك 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 ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وبه قال حدثنا محمد بن انا افضل ذا الشباب النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك 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 إن الحمد والنعمة لك اللهم وعلى عن أمرك وقال توفقنا لما قلنا وكيف نتعلم بيوم يتقدم رضي الله عنه وعنه باب التحميل والتسبيح والتكبير قبل الإذن عند الكل. بالكل ده وصل بالنظام بدي شباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بمدينة لا مناسبة تجي ثم أهل بحج وعمرة رفع الصوت وقف حج وعمرة لبيك بحجة وعمرة دعوات سوقية غسية لك قارئ شبهان وهل الناس بهما فلما قدمنا جلال بكي مقربة حكم وخلقه بسوق سائقين دهدينه شاب بدنين ويروستي فحلوا أغيبا حلال ديكي بدو راسي فسخ الحج إلى عمره صبر كوا حتى كان يوم التربية أهلوا أغا خلقه ذات حلال كليو أغيدا حجا يتمتعوا ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بيد قياما فودارا وذبح رسول بالمدينة كبشين أملحين فبلا موقع مدينة قرباني كليو أملحين برك بس شروع دی وکړه چې ګاډي توخېږي کوخ توخېږي جس توخېږي بس درته وایا شابته اونډه توخېږي پوزي کې علما دې چې تاسو سلام کې سلام نمخ کې لبیک وایا هغه نه بس مصافحه وکړه السلام علیکم وایا بهتر مستحب ده للتبليغ مقطع نو که ال طرف نیت کول نیت وکړه
نو ارفع مخکې نه کول شي ها حدثنا ابو بكر قال حدثنا ايوب عن نافع قال كان ابو هريره رضي الله عنه يقول انا لا اعلم في قوله ثم ايضا ما رأى فاذا سوى فيه كفر لك كان طويلا في حديث مولانا لو يسمع هذا الى لا الى الحرام پورې به تلبیه وي د عمرې تلبیه مولانا تفسیر حجر اسود استلام ته مخامخ شي بدلیږي او د حج تلبیه رمي د جمره عقبه سره بدلیږي شابه حتى يصبح في ذات الغلط ان تتوضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تبي اقول لك بدل بالمستحب دي ما كي دوله تيجرام او چې خوش کوي باندې عادت المخ کی پوری کې ها او ګورې ما د توقع ابن عمر منظر پسې مخ کې تیر شو بخاری کې تیر شو نیت کړی لبیک دې دوباره کړی دی ها او چې کله یو وادي کې ګوزیږي دې جوړو کې لبیک وای ها دا مې ولید تخوف کې ها تعالى الله ان حضر في الوادي وادي کې خطر روانو يلبي لبيك لو تعلم مكاشفه وقران ذكر حائدا نافذا لبيك ويدي شباب اهل منازل تكلم به واستهللنا رفع الصوت اهللنا الهلال كله ثمان ظهور ضروري استهل المطر بذوريتنا رضي ما أهل به لغير الله لم الاستهلال او الاستهلال السبيل ذكر ظهوري اواز فتوجد شابته ومن حدثنا ابو بكر بن مسعود قال اخبرنا ابن عمرو عنه وتبلغ بيان الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترجم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولا تعالى جاوز المقال النبي صلى الله عليه وسلم عمرين يتركهم ثم سائق الهديه والمولانا سے بار بار میں رہتا ہوئی کہ کم ځان سره هديه بوتلې د چل ته ذبح حقوم ابا کله ځان حلالي اذا حج فارغ شي نو چې ارکل د نبی هم سائق الهديه دي مخ غزار نشي فارغ اوري نو د خیرات نیت یې وکړو چې اصل ما سره هديه د مخ غزار نشي فارغ اوري چې خیرات وکړو دا نو سره فليهل بالحج مع العمره ورسول الله بارك خلق تشال خير سوي بجاسر هديه نو خیرات نو بخبر بخیرات نه چې خلق ته وي چې هديه د سره ده نو خیرات نو فليهل بالحج بخبر بنت ثم لا يحل بعد ذلك حتى يحل منهما جميعا غالب قالها لا يجد إلى حد فارغ فقد ابن مكة وأنا حائض فلم أتب بالبيت ولا باستفادة حائض بما سلكته فيقول ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كن قديرة اليسرى وامتشي في من غزوة وأهلي بالحج عمرة فاتتك فحجتك ودعي العمرة ففعلته نقول ذلك حائض أو ذلك نية حج تلبية وين فلما قضينا الحج أرسل من النبي مع عبد الرحمن بن زيد بن عيسى بعد ما قال هذه مكان عمرتك قال الأطراف الذين كانوا أهلوا بالعمرة كان عمرين يتكلم وكان طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ويجي لأن حلال لكثير عمره ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى نجوا بس شنو بيدوين طوافهم طواف زيارتي وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا حج وعمره جمع کړی دا یو طواف کړی دی دا ای مسله د قارن د یو طواف قائل دي او زمون امام صاحب د قارن د څو طوافونو قائل دي او د عائشه دا حدیث دلیل دی چې من جمع الحج والعمره فانما طاف طوافا واحدا ما مفصل روایت د رسول الله مبارک قارن څنګه باندې بار دي او څو طوافونه دي کوئی کې په خبره د دې کې رسو مبحث را روان دي دلته د تنوي ما اجمالی بدوي ما چې دا حدیث حجت د چا د لپاره تاسو طوافا واحدا ای مصطلح او مخکې چې مفصل روایت کړو رسول الله مبارک قارن دی بار کړو او څو طوافونه دي دوا دینه موږ جواب کو انما طواف طوافا واحدا للحج اړم به طواف باندې خو دې حلالي کنا انما طواف طوافا واحدا حج طواف زیارت دی یا انما طواف طوافا واحدا وحدت فردینه مراد وحدت نوعی مراد وحدت فردینه مراد وحدت یو نوع طواف نو اغم او دا او اصل کی مولانا قیاس د تقاضا چې عمل دوی خارج دا عمره او حج نو دو طواف او دو سعی شو عملونه دوی نو څنګه په یو باندې کار کیږي او
او په دې د ټول علماء او په روایتو کې د دنیا راځي چې رسول الله مبارک طواف زیارت راغلی دی طواف کړی او چې موږ راغلی طواف عمره نو تفصیل روان دي ښه تر دې نه جواب ورته نو تفصیل روان دي چې طواف واحدا للحل هغه لومبي باندې حلال شوی دی او یا طواف د واحد نه مراد وحدت فردي نه مراد وحدت مراد نو دوارو کې فرق نو د عمره دی یو شرط او تفصیل روان دي صبر طواف اوس بنا د نیت قضیت دا غیر په حد کې جایزه ده حد کې هیڅ اختلاف نه د موږ کې اختلاف شته په حد کې نشته ولې حد فی نفسه یو شی دی حد کې فرق نشته یار که متمتع دی نو هم دغه یو حج دی صرف عمره ورسره ملګرې ده که قارن دی نو دغه حج دی عمره ملګرې ده که مفرد دی نو دغه حج دی نو حد کې فرق نشته نو کتاوی چې زما د امیر حج په نیت باندې حج چې شو لاړ شو هغه د تاسو کې ستا کم حج دي هغه چې زما خو افراد دي تمه هغه چې زما خو تمسو دي تمسو هغه چې زما خیرات خیر خلاص ویږي په خبره ولي مسکه نشي کولی ځکه مسکه ځکه نشي کولی چې مسکه د نیتو په بیا په کلام جایز نه تفتیش جایز نه دی او دې کې خو تفتیش کولی شي کنه دا مخکې نه بل حج یو نوع ده صرف په یو سفر کې صرف حج او افراد که حج عمره دواړه په دوه احرامونو وکړل نو تمتع که حج عمره دواړه په یو احرام وکړل نو قران ویږي په خبره د مخکې ده النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا في بن ابي بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع هغه ته وی اجي راغی څنګه څه کړی وستا پانیاز وی هدايا دروستي دی او بس وی تزم قارن ما طائف الهديه تم قارن شوي طائف الهديه نو بس په احرام باندې فاتشه جست به حرام حلال کې او ذکر کې قول سوراقه روان دي سوراقه او العامنا هذا ام لابد قال لابد ابد تفصيل في منزول دي وذا محمد بن بكر عليه الجريج قال له النبي بما لا يعني قال بما اهل به قال فردي هذه الى مكه وانقض حراما كما انت تم صاحب الهديه او لم صاحب الهديه شابتي ذا قارن لما فنيت حج بنا قارن في امام قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بما اهل التنيت في الستر لي قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم اليمن اهل الولاء الراعي وقال لولا ان معي الهدي لاحلته فما ترى هدايا النبي قالوا تجر کړي ځان حلال کړ او ما تر هدايا دي ځان نشم حلالول نو دوه معنی او ځان حلالولونه یو قران او بل څه شي هدیه ویګه نو تاسو سره هدیه ځان حلالول نو په تفصیل سبا ورکړئ چې ها چې صاحب الهدیه ذا تفصيل بالطبع كلاش بدل تدور قاعد دي شابته ومن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا بشار عن تكين عن تكين وسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليمن فجاءه إذا قال بما عليه فقد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا من هذه كلها قد ابو موسى ترى هديه نوع ما قد باس ځان حلال کا کته چې هغه د پیغمبر په حج په حج بنا کړی شابته پیغمبر کو قارن نو ته ولي وجدان حلال دا کال خصوصیت اذا فتح الحج الى العمره وای تفصیل به سبا کوم نه په وخت کې دیږي د ابو موسی په کار چې قران کړی وي د کنيت په نیت د حج د پیغمبر بنا کړی او دې کم حج وي حج فتح الحج دا تحت کال خصوصیت د جاهلیت یو مضبوط رقم ختمه چې عمره منفرده په ایام د حج کې افضل الاجور دا یو ثابت ولا نور تفصیل تباکن انشاءاللہ نماز منظم والا خرید الویز شابتی غیر محرم به وها یا عمر راغی عمر بیت الناس بکتاب الله عمر د تمتع نه منع کوله دا ایته تمتع رسول الله مبارک وکړه عمر تمتع نه منع کوله عمر منع کړه اتم الحج والعمره لله دا چې دواره په یو ځای وکړه دواره څنګه کوا قران نه صرف پتا شما اتم الحج سو حجان لتام کا عمر ځان لتام کا یو سفر کې مکه عمر ځان نه اتم الحج ځان لسفر کې مې ولې کا عمره ترا عمر ځان لوکا فانه قوم سوای دی وی ځکه الله په کتاب باندې عمل کوي فانه یامرنا بالتمام دا چې په یو سفر ابو موسی
فاتم الحج لله او فاخذته فسنت النبي فانه لم يحل حتى نهر الحج اغسل ورد يصبر يوده تمام فقال ملك واصل كده عمر مقصد ده چې په یو ځای عمره حج سره نه کوي دا مطلب نه چې ناجایز ده مطلب دا چې عمره ته مستقل سفرونه وکړي چې بیت الله خالي پاتې شي بس په مولانا صلی الله تعالی خیر خلق محمد صلی الله علیه وسلم زه شوفیم شو شیخ دې لاندې پرتوک اتی لاندې پرتوک نه ایران د مخکې لږ صابون تر لاندې لږ ویل د حج عمرې باره کې تفصیلي بیان ملاوي بالکل شته د حج عمرې متعلق زما تفصیلي بیانونه په کیسه کې شته پای کې چرې میوه فروخ کی زکات دای باندې وي او کوم مشتری باندې دا مو مثلا پر ویل ده مفرد متعلق سبا خبر راځي دوی شي چې الله دې اگر سلسله د اقالیم چې کوم څه تاسو راځي کې دې زیاتې راځي دي چې دې کې راځي ډېر زیات شيء تبي حقا تعالوا نجي